سلامونه احترامات ګرانو کتونکو لوی اختر هم ډېر ډېر مبارک شه. سحر وختي دی او د مونځ نه پس قبرستان ته د خپل مور پلار سلام. ورسره په دغه قطار کې دوه ترونه، یو ورور، ترور، دغه اخري ارامګاه. دا نن ګرانو کتونکو دا خبرې هسې زړه مې غواړي چې مونږ خلکو انا، بغض او کینه او حسد دا په موټي کې ایښودلي دي. بل دا بعضې خلک تازه تازه مالدار شوي وي، پیسې یې ګټلي وي، نو هغوی اسمان په سر راغستی وي، نو چا سره سلام خو هم نه اچوي. خو خبر نه چې زما ټول ټال چې کوم دی نو دا ځای دی. بل د ډېرو خلکو د مور پلار سره رشتې پرېښودلې د رونو سره، خو دغه رشتې دي چې دا نه پیدا کېږي. مور نه پیدا کېږي، پلار نه پیدا کېږي، رور نه پیدا کېږي، نورې رشتې پیدا کېږي. د ښځې خپل حقوق دي، خو د ښځو دپاره موږ دا رشتې ختمې کړلې. نو په دې قبرستان کې ناست دغه زمونږ اخري ارامګاه چېرته چې زمونږ دغه ټوټل 2.5 ګزه ځای دی، او دغه به زمونږ په عمل باندې ښکلي کېږي، کردار به هم پاتې کېږي. او دغه زمونږ هغه ځمکې دي، دغه زمونږ هغه بنګلې دي، دغه زمونږ بینک بیلنس دی، دغه زمونږ هغه کور دی، دغه زمونږ هر څه دي. نو خدا را مینې پیدا کړې، ورکې دې نفرتونو نه لتې. بعضې خلک په پوزه مچ نه پرېږدي، ځان ته بدماشان وایي، ځان ته زورور وایي. زورور یو الله دی، د الله څپېړه به مو وایي، یووالی مې ډېر یووالی دي. دې قبرستان ته دنیا خلک را رمات دي، هر سړی یو قبر ته ولاړ دی، د چا پکې مور، د چا پکې پلار، د چا پکې رور، د چا پکې څه رشته پرته ده. دې ځای نه چې موږ لاړ شو بیا بدل شو، دې ځای له به موږ راځو، دا زموږ ځای دی، یا نن او یا سبا. وخت پکې نشته، دراتګ دې ځای له دی. نو ولې دا موږ دومره عزتونه راغستي دي، ملاوټونه، دوکې، پراډونه، قبضې، آیسي، آیس فروش دلته کې راغلي. ډېر خلکو په دې شا باندې پیسې ګټي، په شا باندې پیسې پوهېږي. دوی د خولې د خېټه کې څه واچي او بیا لاړ شي هلته په باتروم کې ځان خالي کړي، او هغه بیا په هغې کې ګوتې وایي یاره صفا کوي، او بیا هغه هلته خرڅوي. دا انټرنیشنل ډرګ مافیا چې کومه دلته کې نوي کول هغوی ته ګوري او د هغوی نه زده کړه کوي. نو ګرانو کتونکو، اوس هم وخت شته، لوی اختر موقع ده، راځئ چې موږ ټول په شریکه ډېر زیات ګناهګار یو، چې یو بل سره معاف پرېږدو، د ظالم مخ ونیسو، د مظلوم ملګرتیا وکړو، یتیم او یسیر خیال وساتو، د خپلو والدینو خیال وساتو. بیا نه راځي، دا زما مور ده، د دې مور په وجه باندې زه نن ښه یم، ما ته د احساس شته، پلار مې دی، رور مې دی، دا رور په وجه باندې ښه یم. نن هغوی نشته، هر څه شته خو هغوی نشته. نو په داسې حالاتو کې ګرانو کتونکو احساس وکړئ، چې کله خدمت وکړئ که نه نو خفګان به نه وي. د خپلو والدینو خدمت وکړئ، دا کینه، بغض، حسد لرې کړئ، او دا زورورتیا ختمه کړئ. دا پار چا چې سترګې روباسئ په غریب باندې بلډ پریشر زموږ چاته خیږي پته ده چې د لاندې وي، غټ ته هم چېرته هم بلډ پریشر رانغی. دا ټولې خبرې دي، دې نه لږ قیاس والې. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. زما والدینو لپاره خصوصي دعا اپیل کوم.